دا یو ملګري د ویترو متعلق پوښتنه کړې ده چې موږ ته د ویترو طریقه وښایي، ویتر به څنګه کوو، او ورسره وایي دا یو بله پوښتنه پکې زیاته کړې ده چې په اخرني رکعت کې د ویترو آیا په دې کې صورت ویل شته او که نشته. مطلب دا چې دا کومه اللهم ان مونږ وایو نو وایي دا د صورت دپاره کافي ده که نه صورت به ورسره بیل وایو. د ویترو ډېره اسانه طریقه ده، دا در سره زده کوي. اکثر په دې کې خلک غلطیږي. اول د ماسخوتن 4 رکعاته فرض مونځ وکړو، ورپسې 2 رکعاته سنت دې وکړل، اخره کې 3 رکعاته ویتر دي. ویتر به څنګه کوو؟ او دا ویتر چې دی دا ګوره ټول ډک رکعتونه دي. ډک نه مراد دا چې په دې 3 رکعتونو کې بس صورت ویلی شي. دا دغه دویمې پوښتنې جواب چې اللهم ان خو ځان له ده، خو د اللهم ان سره به صورت وایي. اوس د اللهم ان به څنګه وایي او صورت؟ نو دا ترتیب دا دی چې اول رکعت دې وکړو، صورت دې مو ویلو، ډک رکعت دې وکړو، دا پوره شو. دویم رکعت دې وکړو، ډک دې کو او ورسره لاندې په قاعده باندې هم کېناستې، نو ورپسې د قاعدې نه پس تشهد دې چې وویلو نو د هغې نه پس به پاسې بیا به سورې فاتحه شروع کړي، صورت به ووایي، رکعت به ډک وکړي. صحیح شو. چې کله دې صورت وویلو نو د صورت نه پس به ډایرکټ رکوع ته نه ځي، بیا به تکبیر وکړي چې الله اکبر. د هغې نه پس به اللهم ان شروع کړي، دعای قنوت چې موږ تاسو ورته وایو، نو دا به ووایي تر بالکفار ملحق دې ځای پورې. د هغې نه پس به بیا رکوع ته لاړ شي او بیا به ورپسې نور خپل لمونځ پوره کړي. نو دا د ویترو مختصره او اسانه طریقه وه. الله دې وکړي چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.